سورة توبة ترتیباً نزول قرآنی کی نهم اور نزولاً 113 نمبر آیت. بعد المائدة وقبل النصر. زمانه نزول اولنا تر شپږم آیت پورې نهم ذی القعده کې راغلي دي. شپږم نه نهم پورې بیا پر رجب کې سره راغلي او د لسم نه تر اخره پورې دا په واپسې د تبوک کې نازل شوی. انفال کې قوانین جهاد او دلته کې اعلان جهاد. انفال نزولا مقدم ده. دویم مضمون د دې د سورۃ توبه او د سورۃ انفال مضمون د دوه یو شان دي، مشابه دي. ذکر د دوه اتصال لغله بسم الله پکې ځکه نشته چې نبی علیہ السلام نه دا ویلي او دا خبره کول چې بسم الله ځکه نشته چې دغه د جهاد اعلان دی او هغه کې ترحم دی. بسم الله کې ترحم نو دا خبره ټیک نه ده، ځکه اعلان خو په نورو صورتونو کې مشته د جهاد، هغه کې بسم الله شته. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ابن عباس دا جوابونه ورکړي. دا پته مو لګي چې ربط اصحاب ته معلوم. نو سورۃ انفال کې قوانین او دلته کې اعلان او دلته کې اعاده دعوی ده. او خلاصہ پدې کې تعین د مقتولین دی چې معاهده ورسره شوی نه، معاهده ورسره نه وی شوی یا شوی وی غیر میعادي وی یا دوی ماته کړی دغه سره تعین د مقتولین چې معاهده ورسره نه وی شوی یا شوی وی غیر میعادي وی یا دوی ماته کړی نو دې ته څلور میاشتې مهلت ده. او چې وعده میعادي وی میعادي نه وی ماته کړی وی ناغه ته تر میعاد پورې صبر وکړي، خپل طرف نه صبر وکړي. دا خبره کړله شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه. او دې صورت کې رفع د موانع او د قتال څلور موانع دي. بیا دې صورت کې حکم قتال او دې صورت کې وجوه قتال او دې صورت کې زجر ده په مانعين د قتال، زجر ده په مانعين د قتال قصدن لك منافقان، قصدن لك منافقان او خطأن لك بعض مسلمانان، خطأن لك بعض مسلمانان. او په آخر کې اتباع ده، ترغیب ده اتباع ته د جناب رسول الله. په آخر کې اتباع
ترغیب د اتباع ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دارنګه مسئله توحید د بکی براءة من الله ورسوله مضمون اول تعین مقتولین ابو بکر صدیق امیر الحاج مقرر شو بیا حضرت علی کرم الله وجهه په قصو باندې سور شو منډه والے څه حکم راغلی دی براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله براءة الله طرفنا رسول الله غنا الى الذين كسانوا تعهدتم چې تاسو وعده کړل مشرکان نو میعادي وا خودي ماته کړی یا غیر میعادي صلح حدیبیه کې لس کاله معاهده وا اوم کال باندې دوی ماته کړی ده لوی اختر کې اعلان شوی دی فسیحوا فی الارض العرش بزمکه کې 4 اشهر څلور میاشتې وعلموا پوښه انکم تاسو چې غیر معجز الله نه عاجز کون کې الله رب العالمین لرا الله رب العالمین مخزي الكافرين شرمون کې کافرانو لپاره واذان من الله او اعلان دی الله رب العالمین طرف نظر رسولنا الناس فخلقوا کې يوم الحج الاكبر مراد دې نه دا حج نه دی چې جمعه چې د جمعې پر ورځ باندې راشي بیا د خلک حج اکبر و نبی علیہ السلام ته پوښتنه شوې ده حضرت علی ابن طالب علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عن يوم الحج الاكبر چې حج اکبر څه ته وي نبی علیہ السلام ورته يوم النحر عمره ته حج اصغر وي او حج ته حج اکبر ان الله يقين الله رب العالمين بريء من المشركين بريء د مشرکانو او دې ځنه خلقو د نحوی ایجاد کړي دې ځنه خلقو د نحوی ایجاد کړي او موجود وی حضرت علی رضی الله تعالی ذکر رسوله دې کنه چاوي رسوله هغه نه دسنه وین تبتم فهو خیر لکم که تاسو توبه استوس غوړه تاسو لپاره او که تاسو مخ وړو فعلم کو شیخنا الله رب العالمین نه تاسو عاجز کوم کې الله رب العالمین لرا یا الله رب العالمین نه دی عاجز د ادراک تاسو نه او زیر ورکه کسان د کافرانو دی بیا عذاب علیم په عذاب درناک سره الا الذين مگر کسان بنی کنانا او بنی زمرہ لس کال دوی وعده نه ماته کړی بنی کنانا او بنی زمرہ الا الذين مگر کسان عهدتم چې دا سوال کړل او سلام مشرکان بینماتی دا غینه یو شی او امداد نه کوي په مقابله تاسو کې دې چې فاطمه پورا کوي ته وعده لري تر نیټه دې پوری کړه الله رب العالمین يحب المتقين محبت کوي د متقینانو سره متقین څوک دي پابندي کوي د لوس خپل فاذا سلخ الاشهر الحرم اعلان د براءت شوی د دوی اختر پر ورځ باندې دا غي نورستو میاشتو رجب د ذی الحجه د ذی القعده محرم او کله چې وزي میاش د امت فقتل المشرکین قتل مشرکان لکه کوم ځکه چې موږ تاسو او نسه دی لرا بندوي دوی لرا او کینه دوی ته کل مرصدن په هر مورچه کې بارکی فین تابو کې توبه واستلام منځو کو واتو زکات ورکه زکات
فخلوا سبيلهم نو خلاص كلا دودي يقين الله رب العالمين غفور رحيم وإن أحد من المشركين او یو کس د مشرکان نه تاسو نامونو واړي فاجروا امن ولور کې حتی تر دې پورې اسماء کلام الله چې ووري کلام د الله ان استجارك احد من المشركين فاجره ان شرطيه وفعل داخلي کی او دلته په احد من داخل هغه خو اسم دی ان شرطيه ففعل داخلي کی او دلته کی په احد من داخل شي دغه څه شي دی اسم متقدیر د عبارت داسې دی وان استجارك احد من المشركين فاجره وان استجارك احد من المشركين فاجره وان استجارك احد من المشركين فاجره حتى يسمع كلام الله ترجي چوور كلام الله پاک مستاجر ما يدل على كلام الله حتى يسمع كلام ما يدل على كلام الله امام تفزانی فرمائے مجاز مرسل وإن أحد من المشركين استجارك فاجره عام مخصوص البعض نو بده کې نکوم به داخلي خپلم داخلي او چا سره چې معاهده د هغه داخلي کې ثم ابلغوا في ورسه ما منه زيدا من دغه ذالک څنګه دا قوم نه لا يعلمون نه پويږي كيف يكون المشركين معنی اول زمون خو د دې سره وعده ده جواب د دې وعده ولوس بیکار ده تعین مقتولین وعده نه ده شوی یا غیر میعادی وی یا وعده میعادی وی خو ماته کړی وی نو څلور میاشتې صبر کوئ څنګه به مشرکان د پاره وعده پنځ د الله پنځ د رسول الله من الا الذين مگر کسان چې وعده کړی د تاسو سره پنځ د جمعه ته عزت فمستقام لكم کدی برابر استاذ پاره برابر شدید پاره خلان الله محبت کې د متقین سره کیف من یظهر علیکم اڅرنګ وی کله چې غالب شو دی پتا سو منی لا يرقبوا فيكم لحاظ نکی پتا سو کې لهم لازم الا د دوستي ولازم انو د لوز چا ویل دي چې الا معنا د الله خو بیا دا لفظ عربي لفظ نه یعنی په الله کې په لفظ کې تاسو لحاظ نساتي خو الا دوستی خپل ولی ولازم او نه لوز يرضونكم خجالي تاسو لرا وجب خپلو سره په خلوق خپلو سره او انکار کې زون د دې او اکثرهم فاسقون اکثر دي فاسقان دي اشتروا اخلي بآيات الله بآياتنا الله رب العالمين من ثمنا قليلا پیسې لګي فسد عن سبيل من نشوي الله الله نه خلق منکی یقینا ساء ما كانوا يعملون نکار عمل کړي لا يرقبوا في مؤمن انتظار نکوي دوی حق دی مؤمن کې لن د خپل ولید د دوستي ولازم مان د لوس او دا کسان هم المعتدون دي ذات خور دي فإن تابوا کدی توبه وسترو اقاموا الصلاه او یک منز واتو زکات ورک زکات فإخوانكم نورون استوصلي په دین کې او ونفصل الآيات او من بیانو دلائل لقوم دا قوم پر یعلمون چې پوي وانک سویمانهم من بعد عادم انک سو مراد بني کنانا او بني زمره که مراد بني کنانا او بني زمره شي نو ان په خپل معنی او کو کفار مراد شي او بنو بکر مراد شي نو ان به په معنی د از دي
انک سوکی که مراد بنی کنانا او بنی زمرشی نو بیا ان په خپل معنی ده او که کفار او بنو بکر مراد شي نو ان په معنی ده اس او کما تکړه دوی ایمان خپل وعده خپل پس د وعده کول نه ایمان خپل قسمونه خپل او تانه لګو په دین تاسو کې جګړه کوي فقاتلوا ائمه الكفر نو جګړه کوي د مشرانو د کفر سره انهم یقینا نشته د ایمان لعلهم ينتهون امید دي چې دي منشي د اشرارونه د شر خپلنا الا تقاتلون ولي جنگ نکو تاسو د قوم سره چې ماتوي قسمونه خپل ایمانونه خپل وهم دوی قص کړی دی بخراج الرسول په استلو د پیغمبر چې دی وو باسو وهم بدؤکم او دوی ابتدا کړل په اول زمانه اسیرېږي د دینه الله رب العالمین ډیر زیات لایق دی تاسو یې دا غنیم کنتم مؤمنین تاسو مسلمانان قاتلوهم جنگ کوي د دې سره عذاب ورکړي دی الله رب العالمین تاسو تاسو باندې او بشر می دلر وین سرکم امداد بو کې الله رب العالمین تاسو په دې باندې ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين او صفابه کی السینې د قوم د مسلمانانو ويذهب او ختم بکی غیظ قلوبهم او غصه د زړونو د دی ويتوب الله مهرباني وکړي الله رب العالمین په چم چې رضا شي او الله علم ولا حکمت ولا ده ام حسبتم اس ګمان کوي تاسو ان تترکو چې پرې به خو دې لشه تاسو بدون الامتحان من غير امر القتال بدون الامتحان ومن غير امر القتال ولما يعلم الله الذين ولا ترؤس پوری الله نه ښکار کړیا کسان چې jihad کې استاسونه او نه جوړ کړی سوا د الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو ولی جا پټه دوستی او الله رب العالمین خبردار دی پامنو تاسو باندې ما کان المشرکین دی خو جماعتونه جوړې نیک عمل کوي جواب ما کان المشرکین نه کار د مشرکانو چې جوړې جماعتونه او دی گواہی کړل په ځانونو باندې په کفر سره اولئک دا خلق حبطت اعمالهم برباد دي اعمال الذي وفي النار اور کې هم خالدون همیشه انما يعمر مساجد الله افعال د خیر هغه څوک کوي چې عقیده درست وي افعال د خیر هغه څوک کوي چې عقیده صحیح درست وي یقینا جوړي جماعتونه کسان چې ایمان لري په الله پر د آخرت باندې کوي منځونه او کوي زکات او نه لري د الله دې چنا الا الله مگر د الله نه نبی علیہ السلام وی اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان او خرطه چې ته وګیا چې هغه دې څه پويږي بنارسي جوړه خره ته وغوندو ودانه وي دراږي نو نه اهل ته زين ما وره نه اهل ته زين ما وره فاسا اولئك يكونوا من المعتدين اجعلتم سقايه الحاج ذکر عباس رضی الله مسلمان نولا عمر سے تو مون کار کو واضح ابور کو حجان الله سلطان ورکو تعمیر بیت الله کو نه الله ول جواب اجعلتم ایسا ګرځوي تاسو سقايه الحاج ابور کول حجان ته او امارت د جمعات الحاج اسم جنس دی امارت المسجد الحرام او جوړول جمعات د حرام ادا پشان دا چې ایمان وروړي په الله پر ورځ د آخرت jihad کې پر الله رب العالمین کې لا استونه برابر پنځ الله او الله هدایت نه کې قوم ظالم ته
लेकिन इस नुक्ते को जालिम नहीं मानते। बाद खलक अक्सर हुई कि ना खपल कार की खुदा सारे जुमातों ने जोड़ी हुई हालांकि नेशनलिस्ट दे ये लगा सारे सोशलिस्ट दे अगर कम्युनिज्म वाली अगर इस्लाम द इज्तिमाई निज़ाम द तनफीज़ खिलाफ दे इनफरादी आमाल की विदा मदीनी रियासत बढ़े खरीदते बोल मसाला पे तो मदीनी रियासत नुदे तना पूरी हुई और जुमात दा खलक जुमातुल पैसे हो मुलियान बता खबरी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए जिद्दी तम गोरेगा ला यस्तवूना इंदल्लाह कुम खलक ची द दीन इस्लाम द गलबे द पारा कार की तश पता शन बेकार न की गलबा द इस्लाम गवाड़ी च गलबा द इस्लाम राला जुमातुम महफूज मदरसा महफूज शो अदा कुम खलक ची वस पैसे वर की दी बबियम वर की खबे द इस्लाम द इज्तिमाई निज़ाम द खुन न खबर द बरकातुन ब खबर मंगदाने च द गबत कार दे ولكن تأخذ بلا سمة كوكنا أغير خدينا باروركي كدير باروركي جتاخ كل زند بار استعمال كي محتاج فرده هرام برجع تواجه بيه سبتونه والله رب العالمين يهدي القوم الظالمين والذين آمنوا أكسان مؤمنان دي هجرت کی جهاد کی بلار دا اللہ کی پمالون خپلو سره په نفسونو خپلو سره اعظم درجات عند الله پتو لګی دا چې د غلبې د اسلام د پاره د دین د تشهیر د پاره پیسې ورکول لګول اعظم درجات عند الله د ډېر لوی درجه لري اولئکم الفائزون دا کامیاب زیر اور کی دی طرف د دی برحمت منو پر رحمت خپل سره لوی رحمت ورضوان ابو رضامنده سره جنات لهم فيها او بجنتونو سره د دې لپاره بده کې نعیم مقیم نعمتونو د اوسېدو دي خالدین فيها ابدا همیشه بده کې همیشه خن الله رب العالمین پرنس دامن اجر عظیم له یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو امور دفیع ازا او رفع د دریم معنی سبب څه شه ده مشرکانو نسب چې دا بیکار ده دا مو زما تر زوی وزیر دی او زما نیکه داسې دی هلکه چې آرامي دی نو څه پې کوي د خدای دین ملګری خو نه دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم مه جوړوئ پلاران خپل ورونه خپل اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان که چېرې خوښ کړی وي کفر دوی په ایمان باندې نو هغه سړي د ملګرتیا هم نه ورکوي هغه له به وده نه ورکوي چې نظریاتي سړی نه سبا تښتي د خلکو د شرایطو په بنیاد باندې لکه امیر سلطان یا خدا دا څه شی دی خادم شان څه شان دی دغه تکیر خلکو لاسې ورکوي خادم شان ګلشن چوکي کیر نه خرڅي نو دا سړي له وده مه ورکوه ځکه چې دا خو د دین خلاف من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام زه دا نه یم چې زه پکې اهالمه نور علما دي کنه خو علماو کې مونږ ګوري چې کوم سړی یو میدان کې خو لمبوزني کوي صرف دا نه چې یو سړي په ضد باندې په عناد باندې لوفر سړی دی تا له عهده ورکړه لوفرانو څوک عهدې ورکړي نا اهل خلق اذا مدح الفاسق اهتز عرش الرحمه یو فاسق سړی ته ماته کوي هر دومره وقار ورکوي نعم مشران ته څه پته ده خو دلته کې دې حرامیانو دا کارونه وکړي خلک خپل مشران غلط مسګایډ کړي مشر خو مشر دی هغه خو زمونږ رهبر او رهنما دی خو سړی په دې باندې خفه کېږي که نه چې جماعت ته زمونږ تاوان رسېږي دیندار طبقې ته هغه ته په منبر باندې بیا وټ نه شو غوښتلی نو که زما سره سړی ډېر خلافي منبر باندې خو وینا کولی شي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم مه جوړوئ
لاران خپل خپل اولیاء دوستان استحاب الكفر علی الایمان کچر دی وکړي کفر په ایمان باندې او چا چې دوستی وکړه د دې سره منکم تاسو نه فولای کدا کسان د دین شمار دی فولایکم الظالمون دی ظالمان دی احسان سره کوا قل ورته ان کان اباکم کوي پلاران تاسو زامن تاسو رونه تاسو عام مخصوص البعض عام تعلق سره خده قل ان کان اباکم کوي رونه پلاران تاسو زامن تاسو رونه تاسو او بیبیان تاسو وعشيرتكم او قام قبيله تاسو ما مخيل تاسو او مالونه اجمع کړل تاسو غیره او تجارت چیرېږي تاسو کساد د کوټه کېدو دا غینا او مساکینو او غټ غټ مانې بنگلې تر دونه چې خو تاسو غیره احب الیکم اسدی زیات محبوبی تاسو الله نو رسول الله غنو د جهاد نه پلان د الله کې نو انتظار کوي تر دې پوری جاتی الله بیا امر چې راشه الله په حکم خپل سره والله رب العالمين لا يهدي القوم الظالمين هداية نكي قوم فاسق الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يقينا امداد كرل الله رب العالمين استاسو في مواطن كثيرة فزين غيرك ويوم حنين أبرز دخنين طائفة حنين چده بين الطائف والمكة دي دو قبيلة پاتې کېدلې ثقيف او هوازن ويوم حنين بعض نحات وی چې يوم حنين عطف ده في مواطن منه في مواطن باندې نو ځکه یوم حنین ظرف زمان دی او مواطن مکان دی او یوم حنین مقید او مواطن مطلق دی د دې د وجنه عامل مقدر دی چې اوس کور دی جلالین شریف ته او تفسیر روح المانی وی چې عاطف د زمان په مکان منی او بالعکس دا جائز دی اكم چې قید دی په جانب د معطوف الیه کې وی هغه معتبر وی په معطوف کې هم او بالعکس هم جائز دی لکه ضربت زيدا اليوم وعمرا قبله ضربت زيدا اليوم وعمرا قبله سو کوئی 18,000 بجنگ حنین کی سو کوئی 12,000 صحیح دارا چی 12,000 جنگ شروع شو نو مسلمانانو وی چنن روز بمنگا دا قلت دو وجه کمزوری کی گنو زکا من دیر زیادی نو اول کٹا دا مسلمانانو نو کافرانو تیرانداز چیو دا غر لمنه کی کینولی او مرچزن نو هغه تیراندازی شروع کړله بعض مسلمانانو تختید نو نبی علیہ السلام د خپل قچرن راکوسو او आवाज وکړو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب راکوسه د پیغمبر هم دروغ جن نه ما حضرت عبد المطلب اولاد کې مزګب خونه ده مسلمانان به راغون شو مفتحو شولا رستو حوازن و ثقیف قبیله راغلی طائب راغلی نو نبی علیہ السلام دوی مال اخلی که اهل عیال اخلی نو دوی ورته چې اهل عیال اخلو
د دې مشر چې مالک ابن عوف د دې مشر وتښتېد. بیا د نبی علیہ السلام په وینا راغی. نبی علیہ السلام دله اهل عیال او مال او سل اوخان سره د بار ورکړو. اهل عیال ورته واپس کو او سل اوخان ورکړو سره د بار نه ورکړو او مال ولوم ورکړو. نو بیا بدوی ما ان رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. ما ان رأيت ولا سمعت بمثله. ما چې د شان انسان دی. ادي حوازن او ثقيف نبی علیہ السلام ته انت اخ الكريم وابن اخي الكريم. ته ډېر خساره زمونږ ډېر سخیر وي عزتمن او دا بیا وی چې ما ان رأيت ولا سمعت بمثل. ما د نبی علیہ السلام په شان څوک نه لیدل. في الناس كلهم بمثل محمد. په ټول انسانیت کې د محمد په شان انسان نشته صلی الله علیه وسلم. ثم انزل الله ويوم حنين اذ اعجبتكم کلج خوند درکو تاسو له کسل د دې ستاسو نو فائدہ ونکړه تاسو نه یو شي او تنګ شو په تاسو باندې ځمکه سره د راتوالي نه ثم ولایتم به واپس شئ تاسو مدبرین شاته. ثم تعقیب ذکری ثم انزل الله براولګ الله رب العالمین سکینه علی رسول رسول خپل المؤمنین په مؤمنانو باندې راولګلې الله رب العالمین جنود الله کریم تروا چې تاسو نه دي عذاب اور کسان چې کافران دي او یقینا وذالک جزاء الکافرین دا بدل کافرانو دا. به مهرباني وکړه الله رب العالمین پس د دینه په چمن چې رضا شو. به مهرباني وکړه الله رب العالمین په چمن چې رضا شي د الله. الله غفور رحیم دی. یا الذین آمنوا ایمان والو یقینا مشرکان چې دا نجس دي نجسون زو نجسن منی نزدیکیږي جمعه ته مسجد حرام ته للطواف والصلاه پس د دې کال نه او که یریږئ تاسو عائلتن د فقر یا د تجارت د کموالي چې مونږ که دوی سره تعلق ختم کړو نو فقر فاقه به راسي تجارت به زمونږ خراب شي. لکه څنګه چې نن سبا زمونږ د کدوان حکمرانان وي که نه چې مونږ که امریکې سره داسې وکړو بیا به زمونږ اقتصادي حالات برباد شي. افغانستان دی که نه څه چلو شو الله پاک ولونه ورکړي. الله پاکې داسې ذخایر راویستل په افغانستان کې داسې یو شی راوتی دی که نه داسې یو شی چې د هغې د 1 کیلو قیمت چې دی نه هغه 10 ارب روپۍ دی. هغې نه هم سیوا ده خدای ورکړي. لارې ګودرې ورته خلاصې شوې. همونږ دلته کې په 1 ارب روپو پسې ټوله دنیا پسې کچکول دی قرضونه غواړو. تاسو له دې روزه کې خدای رزق نه درکړي. نو دا څومره کسان چې په دې جوماتونو کې اوسېږي دلته کې مدرسه کې 4-5 کسان نور پکې چڼي واړه یې خدای ورکړي که 1 روپۍ تر اوسه پورې ستاسو به نه لګېږي صابون کې چې ته اغوستی نه شم. دا ولې دا د دې قرآن د برکت ولا يقربون وإن خفتم عائلة فسوف يغني زده چې غنیان بکې الله رب العالمین تاسو له فضل خپل نه ان شاء که خوښه شي. یقینا الله رب العالمین علم ولا حکمت ولا انما المشركون نجس. شافعي صاحب د دې نجاست ظاهري وي شوافي وي دې جمعه ته نشي داخله. امام صاحب چې نه د دې نجاست حقيقي دي. ظاهري جمعه کې نبی عليه السلام سره ترلو ستنه پور یا بو وفدونه راتله خود دې نه داخليږي جمعه ته دبدبه دي نه شان او شوکت دي نه
او چې دی راشي پرتګونه وستلی لکه ډیانه بچراله نو علامه اقبال مرحوم قبر لبتلا شاهي مسجد ته دغه امامانه داخله ورته لاس په نامه وره او ګاډه فنر ورته کېدو یا نور دسي خلک نو داسې دبدبي په جومات کې نه وي اصل یې بوزي جومات ته ان الله يقين الله رب العالمين المولى حکمت ولا قاتل الذين جنگ کوي دا کسان سره چې ایمان وروړي په الله باندې اله القتال ولا باليوم الاخر ولا يحرمون حرام سجارا كل الله وعلى رسول ولا يدينون دين الحق ونتا بکی د دین حق دا کسان چې ورسول د کتاب تر دې پورې چې ورکی جزیان یدن فلا سرهم ساغلون ادیب عجیزی ذلت سره دا څه غټ غټ شان او شوکت به نه ذلیل ہو کر رہی ہیں وقالت اليهود بیا ملت وی یهودیان چې عزیر العیاذ بالله علیه الصلاة والسلام زوی د الله دی وقالت النصارى وی نصرانیان چې مسیح زوی د الله دی العیاذ بالله من ذلك قولهم بافواههم دا وینا د په خلق د دوی سره یضایعون مشابهت کوي د قول الله کسان چې کافران من قبل قاتلهم الله لعنت دیو کی بدو من الله رب العالمین هلاك کی دل الله رب العالمین ان يفكون چته واپس کی دي چې دروغ وي اتخذوا آبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اتخذوا جو کړی دوی احبارهم احبار جمع د حبر خپل غمولیان و رهبانهم خپل راهبان اربابا خدایان عادی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ هغه حلت او حرمت به کو دغه سدي اربابا من دون الله سوا د الله رب العالمین عیسی زوی د مریم او هغه ته هم دی او نو حکم کړی شوی دی ته الا یعبد مگر د خبرې بندگی کوي د الله چې هوې نشتره بل اله مگر سید الله دې سبحانه پاک دې الله پاک عما یشرکون دا غنه چې دې شرک یریدون تمثيل دې غواړي دې ان یطفئوا نور الله چې ان یطفئوا چې مړکی نور الله رڼا د الله بیا قائم په حقوق په سر ویا بالله انکار کوي الله رب العالمین الا یتم نورو مگر چې کامله کی رڼا خپل ویا بالله الا نو دا مثبت ظاهرا او منفی معنا ولو کریا الکافرون اگر کبدګړي کافرانو ولذي الله پاک ذات ارسل رسوله چې لګل پیغمبر خپل په هدا په هدایت سره او بدین حق سره مع الهدى او د صدا پارا یوزرو علی الدین کلی چې غالب کی پټول هدیان نن خو مغلوب دی نه به اعتبار الحجه والدلیل په اعتبار د حجت او د دلیل سره د اسلام مقابله شو کو نشي کول اوس مسلمانان دی وډه بولې شنو دې مطلب خدا نه چې اسلام وډه بولې شو ولو کریا المشركون اگر کبدګړي مشرکان یا الذين امنوا اي ایمان ولو ان كثيرا من الاحبار والرهبان تحذير دي علماء يسوته یا الذين امنوا اي ایمان ولو قلن زیاد احبار او رهبان نه خلق بناجیز طریقې سره عمر کې خلق د الله رب العالمین کسان چې جمع کې سره زر اوس پینځر او نه خرج کې په لار د الله رب العالمین کې ببشرهم فی سبیل الله برای اعلاء کلمت الله کنستوی ما چې د کوم شنه د الله او د الله د رسول حق نه ادا کیږي هغه خزانه او چې د کوم شنه حق ادا کیږي زکات و غیره صدقات نو قبل لكونو په اربونو ډالري هغه د بیا خزانه نشي ویل
ابو ذر غفاری با کنز هغه چاته وی چې د نن نه سبا ته پاتې کېږي هم خزانه ده او دا هغه انفرادي قول اجماع د صحابه په دې نه و د کال نه سوا بعض خلک وي د کال نه سوای هغې ته کنز وي علي صاحب وایي چې د میاشتې نه سوا هغې ته کنز وي خو مطلب دا چې ما یو چې کوم شی نه د الله حق او د رسول حق ادا کېږي نو هغه ډېر زیات خو هغه کنز نه دی فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم اي اخبرهم یا زیر ولا ورکه مطلب بعذاب أليم سره ملائک به مخه کی د جنت په بانا جهنم ته به ورځي يوم يحمى عليه في نار عليها في نار جهنم يوم يحمى يوم تحمى النار عليها يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم تحمى النار عليها يحمى اسناد وشو نار مبالغة نار حذف شوی دی اسناد د فعل لاغلی جاری مجرور دی فعل کی تانیث راغلی لکه رفع القصه الى الامير رفع القصه انه رفعت اصل کې څنګه دی رفعت القصه رفعت القصه في نار جهنم کور د جهنم کې فتوک بیا نو دا غلی کی په دې سره جوابم تندید دی وجوه مخونه دی وزور شاګانې دی هاذا ما کنستم دا چې تاسو جمع کول د خپل ځانونو لپاره وسکئ اج تاسو جمع کول ان عده الشهور عند الله د قتال شپږمه وجه یقینا شمار د میاشتو بنز د الله رب العالمین من دولس میاشت دي په کتاب د الله رب العالمین کې يهود بوي چې سل کال وروستو یو میاشت داسې راځي سل کال وروستو 14 میاشتې یو کال راځي عربو کې یو کورنۍ وه د هغې کار به دا چې میاشتې به وروستو کولې مخکې کولې نو ځان یې پیسې اخیستلې لکه مطلب یې روژې میاشت به په اوړي کې راغله په سختې ګرمۍ کې ورته ویې زه دې ګرمۍ کې به نه نیسو ژمي کې به ونیسو دا به وروستو یو سړي وي په بلوچستان کې ویې زه روژه مې د شپې نیسلې ده د ورځې ډېره زیات ګرمي وي د شپې نیسم ان عدة الشهور عند الله 12 في كتاب يوم الخلق کومې ورځ نه چې پیدا کړلې الله اسمانونه ځمکه په دې کې څلور د حرمت میاشتې دي دا دین دی پوخ مضمون والا ظلم مه کوئ په دې کې په ځانونو خپلو من وقاتلو المشرکون جنګ کوئ د مشرکانو سره کافه ټول کما یقاتلونکم لکه جنګ کې تاسو سره کافتن ټول وعلموا پوه شئ ان الله او کدی په میاشتو د حرمت کې حمله کوي چې مسلمانان خاصم خیال ساتي نو به تاسو اجازه دی ولې وعلموا ان الله مع المتقين والنسيء زياده في الكفر یقین رسو کول میاشتې وړاندې کول دا زیادت دی په کفر کې گمراه کې په دې سره خلک چې کافران دي حلالي هغې لري یو کار او حرامي بل کار چې موافقت وکړي د میاشتو ما دا څه حرم الله چې حرام کړي الله رب العالمین نو حلال کې دوی ما څه حرم الله چې حلال کړي الله رب العالمین خسته شوی د دوی ته ناکاره اعمال د الله رب العالمین هدایت نه کوي قوم کافر ته یا ایها الذین آمنوا ای ایمان